أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم أئنکم لتکفرون بالذی آیا تاسو انکار کوئی د هغې ذاتنا خلق الارض فی یومین چې پیدا کړي د ځمکه په 2 ورځو کې په مقدار د 2 ورځو کې وتجعلون له اندادا او ګرځوي تاسو د هغه سره شریکانو لرا ذلک رب العالمین دغه ذات دے پالون کے د مخلوقاتو رب د مخلوقاتو وجعل فیها رواسیا او پیدا کړي دی په دې ځمکه کې غرونو لرا من فوقها د بري طرفنا د پاس طرف د دې ځمکینا وبارک فیها او برکت غرزولې دې برکت ورچولې دې په دې ځمکه کې یا په دې غرونو کې وقدر فیها اقواتها او مقرر کړي دي په اندازې کې خودلې دي فیها په دې ځمکه کې اقواتها هغه رزقونه د دې غذاګانې د دې فی 4 ایام په 4 ورځو کې سواء للسائلین پورا دا خبرات د پاره د تپوس کوونکو د سوال کوونکو ثم استوى الى السماء وهي دخان بیا قص وکړلو الله تعالی په طرف د اسمان وهي دخان او دا اسمان لوګي پشان د لوګي فقال لها پس اویل الله تعالی دیتا وللارض او زمکتا ائتیات طوعا او کرها راشی دوار ماتا پخوخی سرا یا پناخوخا قالتا اویل دی دوارو اتینا طائعین رازو منگ پخوخا فقضاهن 7 سماوات فی یومین پس پیدا کړل الله تعالی دی لرا و اسمانونه په 2 ورځو کې فیصله وکړه د اسمانونو په 2 ورځو کې وأوحى في كل سماء أمرها او وحی وکړه په هر اسمان کې د حکم د هغې د کار د هغې یعنی نافذ کړلو په هر یو اسمان کې د هغې مناسب کار وزینا السماء الدنیا بمصابیح او خیسته کړی دی مونږ اسمان د دنیا لرا بمصابیح پستورو سرا وحفظا او حفاظت کړی دی مونږ د دې اسمان په حفاظت کولو سرا ذلك تقدیر العزیز العلیم دا د اندازہ کاریگری او تخلیق داغ غالب او علم والذات فإن اعرضوا پس کچرت دوی مخ اړوي فقل نبستورت اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود
زیروم تاسو لرا د عذابنا پشان د عذاب د قوم عاد او قوم ثمود. اذ جاءتهم الرسل هر کله چې راغلل دوی ته رسولان من بین ایدیهم ومن خلفهم د مخی طرف د دوینا او د شا طرف د دوینا اللہ تعبدو الا اللہ چه عبادت مکوی تاسو بغیر د اللہ نا د بلچا. قالو ویل دی خلقو لو شاء ربنا کچرت خوخشوی در رب زمونگا لانزل ملائکتا نخام نازل کڑی بیوی پرشتی فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ پس بیشک منگا پہا غص چرالے گلی شویی تاسو پہا غیسرا کفر کون کیو انکار کون کیو. فَأَمَّا عَادٌ پس ہرچ قوم عادو فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ پس تکبر کڑے وہ دوی پدیزمک کی بغیر الحق پنا حقا بلا وجہ. وقالو اویل دوی من اشد منا قوتا سوک دے زیاد زمنگنا پا اعتبار دا طاقت سرا پا اعتبار دا قوت سرا. اولم یرو آیا ندی کتلی دوی یا خبر ندے راغلے دوی تا ان اللہ الذی خلقهم چی بیشک اللہ تعالی ہاں غزات دے خلقهم چی پیدا کری دی دوی هو اشد منهم قوتا هغ زیاد دے د دوینا پا اعتبار د قوت سرا پا اعتبار د طاقت سرا. وکانو بی آیاتنا یجحدون او دوی چی زمونگ د آیاتونو ندوی انکار کولو. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا پس راولی گلمون پا دوی باندے ہوا تیز لرا اغسیلی تیز لرا فی ایام نحسات پاغی ورزو سپیرو کی پاغی ورزو کی چسپیرے وی دوی پا حق کی. لنذیقهم عذاب الخزی د دې د پاره چې مونږ وسکو دوی ته عذاب رسوایی والا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ولعذاب الآخرت اخزا او خامخا عذاب د اخرت ډیر رسوا کونکې دی ډیر رسوا کون دی. وهم لا ينصرون پدا سے حال کی چې د دوی به مدد نه کولې کیږي. واما ثمود او هر چې سمودیانو فهدیناهم پس ہدایت کړو مونږ دوی ته فاستحب العمى على الهدى پس غوره کړی و دوی ړوندوالی لرا گمراهی لرا علی الهدى په مقابله د هدایت کې. فاخذتهم صاعقة العذاب الهون پس ونیول دوی لرا هغه تندر د عذاب سپک بما كانوا یکسبون په سبب د دې چې دوی به عملونه کول په سبب داغه کسب د دوی. ونجینا الذین آمنوا او نجات ورکړلو مونږ هغه کسانو ته چې ایمان راوړیو وکانو یتقون او دوی
چې ځان به بچ کولو د کفر نه، د شرک نه، د نافرمانو نه.